لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله متفق عليه. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري رحمه الله. زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو ورو ما ستاسو دروان دی د قرآن حکیم یو آیات مبارکه او یو سو احادیث د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام اولستل. الله دې په مونږ ټولو ته
اوریدونکو ته حاضرین و غایبین ته او ټول مسلمانانو ته تر قیامت پورې د علم د عمل توفیق را نصیب کړي. د آیاتونه د صله رحمی بارکی دي چې صله رحمی ساتل فرض دي او د دې کټکول او پریکول حرام دي. صله رحمی ستوي اېدا مور پلار په صله رحمی کې د ټولو نه نږدې دي. بیا د دې مور او د پلار غ خپلوان چې څومره رشتہ دار دي دا په صله رحمی کې راځي. د بیبي د طرف نه څومره چې خپلوان دي دا په صله رحمی کې راځي. دای سره صله رحمی ساتل فرض دي او د دې کټکول حرام او ناروا دي. دا آیات مبارکه چې مولستو دا غي ترجمه دا د سوره بقره اولی پاری او جامع آیات مبارکه ده. دا آیات ترجمه دا الله او فاسقان هغه کسان دي نافرمان هغه کسان دي چې دای د الله غ مضبوطه وعده هغه ماتای پس د مضبوط والی دا غینا هغه وعده سره د ایمان وعده ده د الله د وحدانیت وعده ده هغه وعده ده چې موږ تاسو ټول مسلمانان یو او لوی کلمه د ایمان الله موږ تاسو ته نصیب کړي چې هغه د لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. دی کلمې ویلو سره موږ دا وعده کړي چې رب ستا ټول حکمونه ومنو. دی کلمې ویلو سره موږ دا وعده کړي چې رب کریم ستا د نافرمانو نه بزان ساتو. اوس د الله کوم حکم کی چې موږ نقصان کو نو په دغه مرتبه کې مو وعده ماته کا. څومره سيزونو نه موږ او تاسو الله رب العزت منی کړیو او هغه منی سيزونه موږ کو نو دمره موږ د وعده مخالفت وکړو. دویمه خبره دی آیات کې کوي وی فاسقان او نافرمان سو کړي چې دای پرې کوي د کوم شي چې الله د وصل او د پیوسکول حکم کړي. د دې آیات نور ډېر معناګانې علماء کرامو او مفسرین رحمهم الله کړي خو یو پکې دام دا الله د صله رحمی د ساتلو حکم کړي فاسقان کټ کړي. او آیات کې رست وی ويفسدون فی الارض پزمکه کې فساد کوي. ګور د دې زمکه اصلاح صدا او د زمکه فساد صدا. پزمکه کې اصلاح راضی د الله او د الله د رسول علیه السلام په حکم منلو. سوک چې په کومه مرتبه کې د الله او د الله د رسول مخالفت کوي دې په دې مرتبه کې پزمکه کې فساد پیلاوي. بیا دا فساد مرتبه دي کفر او شرک د ټولو نه لوی فساد دی. دا سی ورپسې گناه کبائر په خپل مرتبه کې فساد دی. غیبت شو، چغلی شو، قتل شو، غلا شو، ډاکی شوی، بدمنی شو، پلین دین کې دوکي، دا ټول پزمکه کې فساد پیلاول دي. وی فاسقان سوق دي زمکه کې فساد پیلاوي.
اوس ګوره یو سړی فساد پیلاوي دی دروغ وایي ټګي کوي ګډون کوي دی خو وایي ما بچو ته د زرو په ځای 1,00,000 روپۍ وګټلې رب کریم وایي اولئک هم الخاسرون وایي د دې خویونو خاوندان په دنیا او آخرت کې تاوانیان دي نه به دنیا کې خیر پسترګو ګوري او نه به په آخرت کې ګوري ځکه زندگی هر څوک په دې سوچ کې دی او دا سوچ مسلمان له پکارم دی چې زما او زما د بچو زندگی دی په آرام او په سکون شي دا زندگی د بچو زموږ استادو په ډېرو مالونو په ډېرو بنگلو په ډېرو سورلو په ډېرو نوکرو په ډېرو خادمانو باندې نه سمېږي زندګۍ کې به سکون او آرام راځي د الله او د رسول په حکم منلو باندې د رب وعده ده د قرآن فیصله ده الله رب العزت په سوره نحل کې وایي وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا چا چې نیک عمل کو برابر د کدا سړی وي او که زنانه وي بیا وی وهو مؤمن شرط دا دی چې مؤمن دی د ایمان خاوندم دی او نیک اعمال کوي نو عرش والوی زما وعده ده فلنحینه حیاتا طیبا د مزې د خوند د سکون ژوند به ورکړم ورته داسې نه ویلي چې څوک بادشاه دی وزیر دی د ملک مشر دی په لاسو کې دا ټول څه دي وینا چا کې چې ایمان دی او چا کې اعمال صالحه دي ور اعمال صالحه هم د تاسو مزد راغلي روزي نیسئ زکات ورکوي حج ادا کوي اعمال صالحه هم دي چې الله نافرمانی پرېږي دا نیک عمل دی نه چې ته پسترګو غلط شي نه ګوري دا ټول کې لوی نیک عمل له دا نیک عمل له په غوګونو بد خبره نه اوري دا نیک عمل له په جب غیبت نه کې چغلی نه کې د چا سپکاوي نه کې دو مسلمانان جنگې نه وګوره دی ایمان او د نیکو اعمالو په سلسله کې سوي وی فلنه هي انه حیات طیبه وی زبدای تخکل ژوند ورکم صبر چې ګوره د الله او د رسول تابعداري په یو مؤمن کې ډېریږي دور بد داو د بچو ژوند سکیږي دا بسبېږي خوشحالي ګوره د مال نه وی بازي الله والو به نه د خوراک سو نه د سکاک سو خو ایمان او تقوا او اجازه مې دا سه خوشاله لري که جنتیان دا سه خوشاله خدا خو ډېره مبارک زندگی وی دا زړه کې مې داسې یو خوشحالي د ایمان او د الله د تعلق د وجنه کچره جنتیان په دې خوشحالي کې دا خو ډېر مبارک ژوند وي دیو جندا د اهل علم یو قول وی اهل الليل فی لیلهم الذ من اهل اللهو فی لهوهم شپې چې سو کله له جاړي توبه وباسي دې چې په کوم مزو کې ده کنه هغه شراب او ډول سرنا والا هغه مزو کې نشته یو سړی شرابونه دی ډېمټه مان دي ارسل پسلی د مذهب سي کما مزه چې د شپې سوکرا پاسې دله او خپل رب ته پخپل ګناهونو جاړي پخپل کړوستو مانره د خپل قبر او ځن کدن او د آخرت او د اعمال د طول د پولیس صراط د دې ور سره غم او فکر دی نو صله رحمی زما عزت مندو ساتل دا فرض دی کټکول حرام دی صله رحمی وای سلام دا غو ټول زکو تاسو جمعه کې اوریم عبد الله ابن عمر رضی الله عنه حدیث ماوي دی فرمائی قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم
وی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی صله رحمی ستوي ویلیس الواصل بالمکافئ صله رحمی ساتون کې هغه نه دی چې د بدلی ورکړي رشتہ دار ور سره سکړي دلې جوړه اغستې و دی ولالي دلې په غم کې ستاون کړو دی ولکای دلې په خوشحالۍ کې سم مدد کړو دی ولکای نو دیتا سنوي دیتا صله رحمی نه وای ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها وصله رحمی ساتون کې هغه سوګ دی چې د صله رحمی کټ شو تلاړو د سړی په نظر ګوري نه د په خوشحالۍ غم کې اړو تپوس نه کوي خدای د دې باوجود ساتي رواه البخاری دا حدیث ته د امام بخاری رحم الله تعالی از دشو صله رحمی سره وی بیا تو وای به دغه تعالی عمره پسه اذا نه هغه تا نه پله چناست دل عمرش دل ترش تاسو عوامو کې بم تاسو کوم چې صله رحمی سره وای وای بچیا شابه را صله رحمی سره وای ما په پوي کا چې ته ګور رشتہ دارو سره کټ کا دغلت کینا او تی سره د کټکولو نسکه تی ور سره ساتي یو خبره یو علما کوي ټول ویخی بای وای جنت دور له دوه قدم لار دا ورته سور لار دا ورته دا و دروغت سفر نه و یو قدم براواله په دې نفس پکې چې ستانه منم بل چې له جنت له برسېدلې د دې پښتنو یو مزاج دی بلکې ارچا سره نفس او شیطان وي و عزت دې خپل نه پس کمه نو چې دې مالا په خیرالین وې زبم ولنو اجدې کټکای نو زبم کټکوم اجدې یو بد وې زبور پسې دوه په منبر پښتانه مليان وي چې کچایو سپیره را کوم بدو ورکاو دا ګوره د پښتو د نفس او د شیطان خبرې دي ځان به وړو کې په دې نفس بکی دي چې دې رشتہ دار خو مال سپک کتلی خو رب استاد په رضان وړو کې کوم عظیم وړو کې زاړو څه شی دی ځکه انسان څه شی دی د نطفه نه پیدا دی د خارو نه پیدا دی یو سورج پس چې قبر لراشي بیا بخاری شي که ایمان ور سره شو خلوی قیمتي ته جوړ شو او که ایمان سره نه لړونو رښتیا وایي د حیواناتو نه بدتر دی کنه دی ځکه سپی خنزیر دا غوان ګډي بيزي به اورته نزي او کد ایمان ولا مسله ویل چرته بزي به اورته زی نو یو قدم دې سړی راوالی او په دې نفس دی کې دي چې زستانه منم د خو مال سپکت دي رشتہ دار خو زه د الله حکم پوره کوم سارا د دین چې دې را سره کټکای زبه ور سره ساتم نو دې ته صله رحمی وای اکه مونږ پښتانه دا وایو باز تاسو په مورید دي وای ته ما سره برابر یا خو ما گیټو پوری نه رسی نو که خبره داسي شي مسله صدا نبی رسول الله وای چې عاجزیو کا تواضع کا او د چا د پاره وکا الله به پورته کی اچا که تکبر کو نو نور مثال له ضرورت نشه شیطان ابلیس لوی کړي وا ویزه آدم علی السلام نه غوره ددنه بهتره انا خیر منه خلقتني من نار وخلقته من طين زد دنه غوره زدي د اور نه پیدا کړي مو دې د خټه نه پیدا کړي نو ګور هغه لوی د جنت کې او د ملائکو پټوري کې دا آغا زین الله را بار کو سمر د رحمت زیده جنت نه بلوی د رحمت زیده چته ای
د ملائکو د ټولی نه بلوي ټولې وي غرور دا غزین را بار کو د لعنت سرز مکه لراغه اتر قیامت ټول انسانیت درد سر ورته جوړ دی دا تاسو ټول واورئ کوم مليان یو ک طالبان ک عوام یې ور الله خپل کور کې کینولې قسم دې کزړه کې مزره غرور راغی کنه نو بیا د جمعات په خدای خبر چې کوم ځای کې ناسي قرآن ته کینولې شکر وباسه کړه کې دې غرور راغی چې کم ځای له بده ورسای نو ټول مسله د عاجزۍ او د تواضع ده د الله حبیب علیه السلام مونږ ته وایي چې صله رحمي سره وایي هغه کټکړی ته بیمار وستا ته پوسه نه کړي تعالی د سړی په نظر نه ګوري خو تی ور سره ساتي پدې صله رحمي کې ګور ټول ناول خپل مور ده بیا پلار ده بیا درجه په درجه ده بیا درجه په درجه ده او دا صله رحمي په مرګم نه ختمي چې ګنې مور دې مړه شو او بس خاورې دې او اورې درې دوا شو خبره ختمه شو دا چې تا کې ساغړیږي د مور سره بس کې صله رحمي وکړي چې صدر نکیږي اور پسې لېګا الله ور رسای کې نه ور رسای دعا کوا خیرات کوا والد دې چې خخ کو خار دې په واړو له خبره ختمه شوې نه ده بیبي دې مړه شو خبره ختمه نه ده نو صله رحمي زما عزت مندو فرض ده او تاسو واورېدل چې صله رحمي سره وای بس رسول الله علیه السلام خبر ختمه کړو یو مسله علماء کړي خو دا ارچ خپل معاملې ده ډېر څوک په پويږي نه او ځنې وخت نفس او شیطان سړی ته اسدا مخله کوي هغه ته لګ د زړه په غوګونو سي وای بعد رشتہ دار دی چې ورنږدې کېدو سره تعالی سکند خو کني څومره چې ته لري ستاره رشتہ کټکول مقصد نه دی خو ته یک ورزم کړکای را لېږي اسکار را لګوري نو دا د دې بنده او الله په منځ کې معامله ده چې دې رشتہ کټ کوي او کداغه د شر نه ځان ساتي دا هرچا او د الله په منځ کې معامله ده چې دل نفس او شیطان دا خبره مخې لکې د باز رشتہ دار کار دی چې هغه نه لري نو خو گزاره کیږي که صحیح کې کنه نو هغه نورم پتاو پکینا او په حسد کې راغی سخو در لګوري چا سره غو دي په ست طریقه جنگي نو دغه وخت کې ته هغه د شر نه ځان ساتي دا نه چې ته رشتہ کټ کې څوک به پوښوي بھائی هغه د ارچا او د الله رب العزت په منځ کې مو باز خپل داسې دی او دا خلک ګوري پسترګو چې هغه له څوک ورنږدې کېږي نو کنده ده لکني چا سره دی په فساد اړی په مصیبت دی اړی په غم دی اړی نو ته رشتہ نه کټ کې خدا هغه د شر نه ځان څه کړي اړخله کړي دی بعضې سړي چې په نظر نه راځي نو خیال یې درلني غو چې وې کتې که نه نو درله خیال شو ورما حدیث تا سروان دی ہوئی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے دی وی الرحم معلقۃ بالعرش دا سل رحمی دا عرش سرنختی عرش سر لکه دی پکو بل فنو لګوري چې سرنختی سیل رحمی د عرش سره رازونډه دا شپه او ورځ موږ تاسو کله ودو شو کله ویخو تقول من وصلني وصله الله سیل رحمی همیشه دعا کوي چا چې زو ساتلم الله دې ور سره د رحم معامله او ساتي د کرم او د عفو معامله دې او ساتي ومن قطعني قطعه الله چا چې زکټ کم الله تو ور سره د رحمت او د عفو د کرم معامله کټ کی متفقون علیه دا شپه ورځ کوي شپه ورځ بس جولای غړولې او د رب په دربار کې دا کوي دیو جن ګوره اسلام صرف مز نه دی صرف روزه نه ده
خپل مور خپل پلار، د مور خپلوان، د پلار خپلوان، خپل بیبي د خپلې بیبي خپلوان، دا رشتې ساتل دي د عزت مند. نګوره همیشه د پاره صله رحمي د عرش سره ژونډه ده. دا د متفقن علیه حدیث دی، بخاری او مسلم شریف. او شپه او ورځ وی الله چې چا زو ساتلم ته ور سره د رحم او کرم معامله وساتي. الله چا چې ز کټ کم ته ور سره سوکي د خپل رحم او کرم معامله ور سره کټ کې. او یو حدیث ما مخ کې ویلې او تاسو ته، دا د انس رضی الله عنه نه حدیث ته چې دا د نبی کریم علیه السلام خادم خاص ته. لس کال د هجرت نفس د مدینی زندگی مبارک لس کال وا. په دې لسو کالو کې دا په سفر او حضر کې سره خادم دی. بیا الله د حبیب علیه السلام د وفات نفس د بصری کوفی طرف ته لاړ دی. اول ته وفات شوه دی او لوی خیر ته الله ال تس کړي، لوی خیر ته الله ال ته پیدا وکړي. دی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی من حب ان یبسط له فی رزقه، د چا چې دا مینه چې الله دې د پر رزق کې فراخي راولي، رزق دې ډیر شي. او د چا چې دا خوخی چې د نیټه دې رستو کړی شي. نو دار سو خوخی چې عمر مې دې ډیر وي. دا د انسان طبیعت ده چې زما مال دې حلال ډیر وي. که څوک د حلال مال د ډیروالي دعاګانې کوي دې لمنډې وای، دا عبادت ده. دا چې تاسو اورئ چې دنیا ملعون، نو دا حرامه یادای چې په رشوتونو په ظلمونو د بل په قتلولو د دنیا حاصله. ټوله دنیا ګوره ملعونه نه. ته چې اوس جمعات نه مونږ زونګوي اللهم انی اسألک من فضلک، نو که ټوله ملعونه وي نو بیا ته څه الله زه درنه فضل غواړم هغه ته ملعونه ګڼې. په خبره ورسېدی که نه؟ دې وجې نه د بعضې عوام د دین هغه ترتیب ګډ وډ کړي. حلاله دنیا ټوله دنیا ملعونه نه ده. هغه دنیا ملعونه ده تا جمعات په سترګو نه کتو، جمع دې په سترګو نه کته، چرته د عالمانو په صحبت کې کېنه ناستې، بس شپه او ورځ د کار کې نه جمع پیژنې. نو کومه دنیا چې د دین نه مانع ده یا حرامه ده، رشوت ده، دوکي دي، دا ملعونه ده. ورنه حلال دنیا د الله سره الله رب العزت فضل دی. الله وی وابتغوا من فضل الله. قرآن کې سوره ځای راغلی خپل حلال رزق ته فضل ویلي. دارنګه انس رضی الله عنه حدیث اوس در روان دی. دا خادم خاص ته د مور امرا واسطه، مور سره د الله د حبیب ډېره مینه وه. مور د نبی اسلام پرشته کې موا د نبی اسلام ماما خیلی، دا د مدینه منورې و بنو النجارنا ورته وی دا دی وړو کې غونته خادم دی، دعا ورته وکړه. نو د الله حبیب د خپل خادم د پاره لاس پورته کو درې دعاګانې وکړي. وی الله مال ډېر کړي. نو کو ټول مال ملعون وي، نو سردار د کائنات ټول خپل خادم ته وی چې الله مال ډېر کړي. الله د عمر کې برکت واچي، بچو کې برکت واچي. مال الله دومره ډېر کو چې د خلکو باغونو په کال کې یو میوه نیوه. ادا رسول الله علیه السلام د دعا برکات او دغه بدو پیری نیوه. عمر دومره ډېر شو چې ستومان شو، بچی د سلو شپږو شلو نسو دې نه سیواو. نو ګوره دلته وایي چې څوک دا غواړي چې الله د په مال او د په عمر کې برکت واچي، نو ټوله دنیا ما تاسو له وی ملعونه نه ده، بلکې حلال مال د الله رحم کرم دی. زبیر رضی الله عنه په عشره مبشره کې پس کې دی هغه خلکو کې دنیا کې به د جنت زیره شوی. رسول الله علیه السلام ته مال ازمکه جدا کا
مشکات شریف کی حدیث ته هغه زموږ دي طلباء کرام لتیر شو لومبني جلد کی حدیث ته دا الله حبیب ورته تاسو مکه دمره د اصغلوا چې کوم زه استړی شو کنه د دوره استاد مکه نو جنتی پاس سور شو زبیر رضی الله عنه اس منډه والا چې ودري دستړی شو نو کوړه ور سره لاس کې دا سلري وغورځولا نبی علیہ السلام دا کوم ځای چې کوړه رسیدلې دغه د پوره ځمکه په ورکه دا د غنیمت مالو وای پټولو کې حلال لوی مال سره چاہے دیا درکا او مال غنیمت د رسول الله علیه السلام خوراکم دادو یا به هدیه وا او یا به مال غنیمتو نو تمره لوی خلقو د حلال مال سره محبت ساتره د حلال مال سره څه کړي وګوردا د انسان طبیعت دې چې دی وای حلال مال دې زما ډېر وي او دا طبیعت د شریعت مطابق دی اګه سو کوئی که خدای که بد غجډيري نو دا خوې د نقصان او د آخرت د تباہی دی سوک دا غواړي چې د رزق د ډېر شي او نیټه دی رستو شي نو دا سینې ویلي چې یو دکان دی نو ور سره یو بنزنور مکی یو کارخانه دی نو ور سره دی بل مکی او ته ګنټي ډیوټي کوي نو 12 دی کی وینا سره رحمی او ساتي سدیو کی دکان دی دا یو وی نوکری د غيو ډیر دا پټې شیشل کناله سنباله دا ډیر دی خیر د شپې ته کوي ما خو سره رحمی سره ور سره سوشي الله په دې رزق کې برکت راوړي دیو جن ګورم یو سو جمعه دی مرګرو له یاد دی بیا ان شاء الله کوم کوي او به کو رزق پس ډیریږي سوک سوک هغه بیاناتو کې اوبای یو دعا ده د درې سلور جمعې مونږ د قران او سنت پرانا کې ویلي چې بای کوم اسباب دي چې الله پاغه باندې سکي پاغه الله رزق ډیرای نو یو د رزق په اسباب د رزق د ډیرېدو په اسبابو کې سل رحمی صدا سل رحمی ساتلې بل څومره چې نیک اعمال وي الله دنیا دې برکت راوړي په دنیا کې الله پاغه کې سکي برکت راوړي ګور دې قران نمونږ لري کیګو وایو چې ګنټه او 2 غنټې دی لکه ناستو دې سره الله پر قران وېز دکې د دې حفظ کې دې سره الله د مور خپلار په کور کې رزق راوړي الله وعده کړي د قران آیاتونه لري سوره مائده کې آیات ده سوره اعراف کې آیات ده په سوره جن کې آیات ده آیاتونه ده دي الله وی ولو انهم امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض رب العالمین وی زما وعده د کدی خلق په قران علم و عمل حاصل کو ایمان او تقوا عبارت ده د قران د علم او د عملنا ولو انهم امنوا واتقوا کدی خلق د قران او سنت علم او عمل خپل کو رب وی زما وعده د براو د کته برکات برا کلاو کم آسمان برکات او زمکه برکات دا برا کلاو کم ادا ګور دا عوام منی ناس نه ناس نو وای کله ګور کار دی عوام چې خراب شي طالبانو له وای مليانو له وای یو ختم را لوګي ولي وای کار ګډوډ شي کارخانه خو نشته کارم ریبم خور پټو خو نشته نو دا یو ختم در لو کوی چې د کارخانه او د کی برکت راشي اجي ټول راځي او یو کور د سار نه تر ماخامه د تلاوت باندې آباد ده دارنګ الہ العالمین فرمای ولو انهم قاموا التوراة والانجیل وما انزل الیہم من ربهم لاکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم الله وی ک تورات والا چکل تورات منسوخ نو او پدې تورات عمل کړي وي انجیل والا چې انجیل منسوخ نو پدې عمل کړي وي او قران والا چې دا تر قیامت پوری دین له کچا په قران عمل کو
او د دې علم او د دې تعلیمات خپل کل دا د په بیبي او بچو په ذکرال الله ویلا کلو من فوقهم ومن تحت ارجلهم دبر نبم خوراک کوي او کته نبم خوراک کوي برنه خوراک سره وخت په وخت به باران کېږي برنه د خیر فیصله برازي د قهر او د غضب فیصله برازي او لاندنا الہ العالمین بفصلونو کې برکات واچي وګوره دین سره الله د رزق د ډېرېدو وعده کړي نو څوک چې صله رحمي ساتي رب العالمین بد د پر رزق کې برکت شهید د عمر کې برکت دی ګور د عمر برکت او پیژنې توجه مده کنا ود در کې څوک شتا ایک دیو سړی 1500 کال عمر دی عمر راغې خو قبر جوړ نشو دا عمر با برکت دی کې به برکت دی او دیو سړی شل کال دی دیرش دی سلويخ کال خو قبر جوړ شو پوښوي په با برکت عمر باندې عمر هغه با برکت دی چې پاغه الله راضي شو او ځن کدن په د کامیابی شو قبر په د کامیابی شو که عمر زر کاله دی خو قبر په جوړ نو شنو په دې عمر بسکه ځکه الله وای ويود احدهم لو يعمر 1000 سنه اوله پارکی وای دا مشرکان يهود اریو خو خیج زما د زر کاله عمر یا وای وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر کچال زر کاله عمر ملاو شو خود یهودی او مشرک نو پزر کاله بسکه ما برکت علم سره عمر چې غیبانه قبر او خیرت جوړ د بای صحابه مختصر علم دی عمر دی د معاذ رضی الله عنه مختصر اونته عمر خو چې په خیرت جوړ شو نو عمر با برکت شو کله جاړه عمر شنو سبت جوړ کې نګور سره رحمای سره الله رب العزت پر رزق کې برکات راولي او د دې ګور دا مقصد دی تاسو موږ اورېدل چې چا سره کټلا څوک به عمل کوي بھائی ها ک قبرونو والا برا پاسي چا سره کټ وې په دې نفس خپل کې دی بس هیڅ شی نه نو جزان دی عجز کو نو سبتی جوړ شي اګه ما غونتی خو به دې ټول کلی کې څوک نشتا نو د چا ګوره د مور پلار خفره مور خفلا د مور رشتہ دار د پلار د بیبي د ټول سره زما عزت مندو چې موږ تاسو جوړو ساتو د شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحم الله بارک راغلی دا د خپل زمانه لوی د الله اولیاء او لوی د دین خادمو ټول عمر د حدیثو درسونه کړی زندګۍ او د وخت قدر قیمت پیژندلو وې دې ویلو چې زموږ مدرسې نه کوره پورې دوره ټیم دی کې وزدا داوا ځنې وخت سره چې د کور ورو دي چې وې د پلانې دې پورې دوره تلاوت کوم دا ول څوک صحیح کوي وې څوک را سره مرګره نشي نو ترغه پورې بد دا ویلو چې په تر مدرسې پورې دومره تلاوت کوم و یو رشتہ دار کړه لاړو هغه ډېر بد الفاظ وی بی عزتیو کا د سره عمرګر لاړو هغه دې خو بی عزتیو کا بیا په مرزه لا خو عالم دې حدیث او شرح لیکلی موطا امام مالک رحم الله سو جلد کې د مولانا محمد زکریا رحم الله شرح دا بخاری شریف شرح دا د خپل دور په لوی علماء کې ناغوی او زبر اعظم د دا کار دی او ما طرف سوې وګوره دی خلکو ته الله دومره لوی مقام دی وجنه ور کړو کرشتہ دارو بیزتی کړي ناغی څه کړي ساتلې دا دی ګوره چاله مزه ریږي خو چې دا دومره لوی سیده دار سره ځای موږ سره دوه بوډاګان اجل لاړو هغه یو ډیر بوډا او غبلم بوډا یو کم لک عمر کې دا غبل لکم نو غبه خدمت کول ډوډۍ به له تیار شراب هغه بل بوله چې سبه په خلا کنځل راتلی به ولا کولی
یاره تا وایي دی دیوال له لګیا دی هغه بوله خاندل اوس که مونږ ته نه پوه نه هغه وایي چې لري کوي بروډای سکے چې څوک پوهېدل هغه ای ولا زیریدل چې دا څومره لوی سینه ده هر څه ولا تیار راړي خلکې ورکوي اوا ولا چې سب بد ردی خوږي شي ورته وایي نو ګوره لوی کمال دا دی زما عزت مندو رسول الله علیه السلام او قرآن د دې صفت کړي چې سینه د چا سوي لو یاد الله فراخ کړي هر څه پکې سکیږي هر څه پکې ځایږي نو د چا چې خپل رشتې کټ دي اگر کدای د طرف نسره کمې زیاتې دای د طرف نه د خود بزان سکه کمزورې وکي نو دې سره په الله په عمر کې برکت واچي اور رسول الله علیه السلام طریقم خوله وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رجلا قال يا رسول الله ان لي قرابه اسولهم ويقطعوني واحسن اليهم ويسيئون الي واحلم عنهم ويجهلون علي فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم الملا ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك رواه مسلم دا حدیث معنا کوم ټول متوجه اشاره می تاسو کو چراله ورول شي غني چې چا ګر سپینه نه غوګونه په پینې صفه اسپینګره سم بس آزاد دے توجہ مدا حدیث د مسلم شریف د ترجمه کوم چرچا ته یادش ابو هريره رضی الله عنه فرمایي و یو سړی یو صحابي راغی یاد الله رسول علیه السلام زما سره رشتہ دار دی زی ور سره ساتم او کټکای زی ور سره ساتم ایسه کوي ای کټکای زور سره احسانات کوم ای را سره چې څومره بدی خوخي نو کوي را سره دو خبرې شوي ز صبر کوم عفو کوم او هغه د جهالت نه کار اخلي رسول الله علیه السلام ورته وی کچرته دا سي دا څنګه چې دی وي فکأنما تصفهم الملا دا خدا سے لکه تو دی ری راخله دی خلق ورتا چی کانما تصفهم المل تبوی چې تو دی ری راواغسی او دا خله دی غل ډککا او ته چې داسي ولا یزالو معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك سوک دا وای چې سوک بد کوي ا د دې امدادي د بره طرف نشي وای ته چې داسې همیشه بد الله د طرف نه تاسو سره مددګاری چې هغه ناپوهی کوي ته د پوهې کار کې یا بے صبری کوي ته د صبر کار کې ایک اٹکای او تی ور سره سکے تی ور سره جوړه نو همیشه به د الله د طرف نه تاسو رسوک مددگار وي وګور خپل سره رحمای زما عزت مند چې موږ تاسو ساتو الله دې په مال مو تاسو ټول لسو کی تعمل کول توفیق درا کی ور اصل مسائل دادي موږ په نور مسلو کې رالو اصل مسله سره دا الله حبیب علیہ السلام فرمایي ګور متفقن علیه حدیث ته جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی لا يدخل الجنت قاطعون دے چا فیصلہ رسول اللہ علیہ السلام وی چاچی سل رحمی کٹ کا جنت لبنجی اگر که مسکئی اگر که روجی نسی خود دې خپلی گناہ سزا بسکی اگر جو مرګره ناس په موږ سره درس کې ګور باز خلک په سم دستي عمل کوي مونږ الته آیات دا مسلې مو کې نا یو را لوي د ما خو نګور به وی ناس تا دا نیک سره فوري فوري وی د په عمل کوم ځنې وخت خلک وایي دا لور خو نګور مې کې ناس تا دی وایي چې زه خو غټ سړی مکو ورزم نو دا ما بیزتی ده ما ولې ورشه په دې غټېږي رسول الله وی په دې لویږي
ځنې وخت باطلوي پښتو مې کچه کېږي اګوره زه دومره لوی سړی یم زه بدله کښېنم نو چې ځان لوی سړی ووایي چې ته د شیطان ملګری نه شي او که نه شیطان هم ځان ته لوی ویلي وو نو کوم ځای له ورسېدو که ځان ته د عجزه ووایي نو انبیا علیهم السلام څه کړې وه عاجزي کړې وه هغه عاجزۍ باندې هغوی الله کم مقام او مرتبې ته ورسول په هغه عاجزۍ باندې څه وکړل کم مقام او مرتبې ته ورسول نو وایي هغه کس به جنت ته نه ځي چې چا صله رحمي کټ کا ادې په لګورو بعضې ګناهونه داسې وي چې کله خپله دې سړي ته سزا میلاویږي کله د هغې سپېروالی په ټول علاقه باندې وي یو حدیث امام بیهقي شعب الایمان کې ذکر کړی عبدالله ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ وی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تنزل الرحمت على قوم فیہم قاطع رحم وی ما دا رسول اللہ علیہ السلام نوریدلی پاغ ټول قوم رحمت نه را نازلیږي چې یو سړی پکې صله رحمي کټ کړي اجي ټولو کټ کړي ابای چې ټولو څه کړي یو قوم دی یو محله دی یو کلی دی په دې ټولو رحم نه نازلیږي چې پکې څوک وي ابای څوک پکې صله رحمي نن زموږ د مور سره کټ دا د پلار سره مو کټ دا نور رشتہ دارو به سړی څه تپوس کوي د نورو به څه کوي لرې لرې پورې ګوره رشتې خپل نسبونه پیژندل هغه برقرار ساتل دا د شریعت حکم دی دا مسله در مخکې هم شوې او دې سره مناسبه ده ټایم هم ختم دی او وختي څوک راځي نه ابای د آخرت ګټې بس شاته دي اوښ په څو کېږي اوس دې لکه باندې شته کېږي اوښ څلورو له ورنږدې شوی وایي څوک چې جمعې پر ورځ وختي راغی د زوال نه مخکې دا د بانګ نه مخکې مونږ زوال چې بس وشي نو بانګ وایو نو د په عملنامه کې د اوښ عمره ثواب لیکلی کېږي دا څوک چې وروسته رالل چې دی له ویسې لیکلي وایي ګوره وخت دلته وایي په هغه قوم باندې رحمت نه نازلېږي چې په هغې کې څه وي صله رحمۍ کټ کولو والی رسول الله علیه السلام ګوره وی یو خار به فتح کېږي دا یې معجزه ده خو که مو فتح کو نو ورسره به د نرمۍ معامله کوئ زما ورسره خپل ولی ده دا مصر ته مراد دی دا کوم چې اوس مصر دی نبی علیہ السلام دنیا نه لاړو ابو بکر رضی الله عنه لاړو د عمر رضی الله عنه په خلافت کې مصر فتح شوه ا د چا د مټو نه چوته امیر څوک عمرو بن العاص رضی الله عنه نو علماء لیکلي مصر والا سره د رسول الله علیه السلام سره شته وه چې وایي ګره کوم فتح کو نو خیال به ساتئ زما ورسره خپل ولی ده وایي څو زره کاله مخکې خپل ولی خیال کوي د نبی علیه السلام نیا د ابراهیم علیه السلام بیبي د اسماعیل علیه السلام مور هاجره بیبي د مصر وه ځکه بعضې تاریخ والا لیکلي وایي د ابراهیم علیه السلام د دعا چې ربنا وبعث فیهم رسولا منهم او د رسول الله علیه السلام د راتلو باره کې 2000 کاله تاریخ والا لیکلي 100 کاله مخکې وایي زما ورسره څه ده خار والا خو کافر دي فتح مو کو خو ګوره زما رشته د خیال به ساتئ رسول الله علیه السلام چې دا حنین فتح کو هوا نو یو څو ورځې قیدیان هم نه تقسیمول او مال هم نه تقسیمولو چې دی به راځي او که پېمانه شول نو قیدیان هر څه وله واپس کوم ځکه دې قوم سره چې جنګ کېدو نو دا حلیمه سعدیه د دوی نه وه د رسول الله علیه السلام رضایي مور او په ایمان کې اختلاف دی بعضې علما وایي ایمان یې راوړی رضی الله تعالی بعضې وایي نه یو ځل یو سپایي ولاړو دغه کې بکی کې مدینې منورې مشهور قبرستان چې دی نو هلته یو قبر مشهور دی خلک وایي چې دا د حلیمې سعدي بیبي رضی الله عنها قبر دی نو هغه سپایي ته څوک وایي دا د هغې که نا ورته وایي ما جاء فی حدیث صحیح
ان حلیمه آمنت او هاجرت. ورته پولیس وای په صحیح حدیث کې نه دی راغلی، پیغمبر علیه السلام ندی ویلی چې حلیمه بیبي صحیح حدیث دی ایمان وروړي او هجرت کړي. نو ته څنګه وې چې دا چا خبر ده؟ ناسپای ورته سوای ما جاء فی حدیث صحیح ان حلیمه آمنت او هاجرت. د الله حبیب سورج صبر خیران نو غمالم تقسیم کو کې دیانم تقسیم دي کې اراده زنان هم دي ورته وای دا تاسو سره چې کوم کې دیان دي د الله رسوله دې کې د رضای پپوګانی دي، دې کې د رضای ماسیګانی دي، دې کې د رضای ترونه دي. د الله حبیب ورته ما خو تاسو له صبر کړو، خو تاسو تاخير وکړو، ما خو تاسو قیدیان ورس تقسیم کړي. رښتینی خبر الله خو خی قیدیان مو خو خدي کمال نه مشوره کوي زمونږ بس قیدیان خو اختیمال الله نو قیدیان ورلټول واپس کړ. او دا مشکا شریف کی حدیث راغلی او زنانه را لداسې بدویه غونته وا رسول الله علیه السلام صادر ورته زرو غړول. ټول صحابه حیران دي چې دا څوک زنانه ده چې سید الکائنات ورته صادر غړول. نو پته ولګي چې د رضای مور د حلیمه سعدیه راغلی و. دور لری لری رشته رسول الله علیه السلام ساتلی د امت تفریخي د امت تفریخي او خاص کر ګوره چې چا د مور پلار سره سوکل کنه نو وی کرل دا بدن الله په ژوند وباسي د سره خپل بچی دا سکي. نو ګور د نبی رحم السلام دا غخار بارک دا وي اباظ علماء وي د نبی اسلام غبيبي د ابراهيم مور ماریا قبطیه د مصر وا. الله اعظم د ټولو خاتمه په ایمان کې، الله خاتمه په ایمان کې د خراب خاتمه نم رب العالمین او ساتي. رب کریم موږ د صله رحمي بارک سوې سمواوریدل الله لك څنګه د ویل او د اوریدو توفیق دراکو د عمل توفیق امراکي. رب العالمین لك د ویل او د اوریدو توفیق دراکو. مونږ عاجز یو، کمزور یو، الله مونږ ته پدې د عمل توفیق امراکي. الله لری لری پورې صله رحمي د هغه د ساتلو توفیق راکي او د هغه د کټ کېدو نه الله مونږ په خپل حفاظت کې وساتي. الله د ټولو مسلمانانو حاجتونه تر سره کړي، د ټولو مسلمانانو مدد او نصرت وکړي. څومره بیماران دي الله شفاء کامله عاجله ورته ور نصیب کړي. د ټول امت په خدمت کې درخواست ده چې د فلسطین مسلمانان په خپل دعاګانو کې یادوي چې کوم شهدا دي الله شهادت قبول کړي او زخمیانو ته الله شفاء کامله ورکړي او کوم مجاهدین دی الله مخ کې رستو د برکت نه ته حفاظت فرمایي. الله تی يهود او نصارا د دې د لاس زری زری کې او الله ذلیل کې او مغلوب کې شکست خورده کې الله ته د مسلمانانو هر ځای کې چې مدد او نصرت وکړي. باران لپاره دعا وغواړئ. ورته زموږ د بدو اعمالو د وجنه بارانونه بنديږي. ټول مونږ توبه مو باسو. الله د خیر په قدر ضرورت باران په موږ راوړي. الله د خیر په قدر ضرورت باران په موږ راوړي. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ان شاء الله زموږ درس یو سورې د بیماری د وجنه بندو نن نو ان شاء الله مونږ خپل درسونه شروع کوو. الله دې مدد او نصرت وکړي او الله دې توفیق راکړي. وصلی الله تعالی